الرحيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریاض الصالحین کی دا 1915 نمبر حدیث شریف دے 1735 نمبر. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، زمون سردار سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی، ما کان الفحش فی شیء الا شانه، فحش گوئی چې په کوم څیز کې راشي هغه څیز بدرنګي. پوچ ویل انسان خو سکے چې په هر شیز کې کراغله هغه بدرنګي. تر دې پورې حضرات علماء کرام د حدیث د دې ټوکړي په حق له فرمایي، حدیث کې سره چې پوچ ویل انسان خو سکے که په هر شیز کې راغله نو الا شانه هغه شی بدرنګي عیبدار کوي. علماء فرمایي که په کاڼې نه کاڼې جامد شی دی، ټوس شی دی، سخت نور کې ساشتا، خو که دې کاڼي کې سره راله بدګویي فحش پوچ ویل پکې راله نو دا کاڼی به هم څه کي بدرنګ. لرګی نه دی، اوچ لرګی، که اوچ لرګي پوچ ویل شروع که نه دا اوچ لرګی به هم څه شي بدرنګ به شي. نو انسان خو بیا اشرف المخلوقات دی، په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات معزز د عزتدار دی. د ده عزت چې ختمیږي نو دا په فحش باندې، په پوچ ویل، کنځلې، سپکه خبره کول. کنځلو باره کې خو مخکې یو حدیث تیر شوی و، انسان ته کنځلې وکړي، که حیوان څاروي ډنګر ته کنځلې وکړي، که چرګې چرګوړي ته، پیشو سپي ته کنځلې وکړي، خو چې د ده د دې مبارکې خولې نه څه ووته؟ کنځل. د مسلمان د پاکې خولې نه کنځل ووتله. وی دی چې الله پاک ته څومره نږدې شوی او د الله پاک څومره قرب دته حاصل شوی او نصیب شوی و، د یوې یوې سجدې سره، یو یو تسبیح سره، یو یو صدقې سره، یو یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره، یو یو مسلې سره سړی الله ته نږدې کېږي نږدې کېږي نږدې کېږي. نو د چې څومره د قرب منازل او مراتب طی کړي دي، په یو ټایم کې د خولې نه کنځل بدې ردې تاسو ته زیاړې بیا یو که نه زیاړې تاسو کنځلو ته سوئی گالی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیش مو. بهرحال کنځل چې د خولې نه وځي که نه نو د څومره الله پاک ته نږدې شي او د الله نه لرې شي، د الله تعالی نه لرې شي. الله دې مونږ ته خپل قرب را نصیب او الله جل جلاله د ده نه مخ واړئ. مخ واړئ دا مطلب چې د الله تعالی د رحم او د کرم او د فضل توجهات د ده نه واوري. کنځل دومره خطرناک شي. اوس داسې کار دی چې د حدیث د اورېدو په وخت کې یو چې مونږ بل ته وګورو الله فلانې ډېر کنځل مار دی، دا خوا یادوي، نو بیا کیسه خطا ده. په ځان هر کس، زه به هم په ځان نظر اچوم، تاسو هم په ځان نظر واچوئ چې پوچ کنځله وینا خو زموږ خولې نه وځي، که وتي استغفر الله ووایو او آینده کې ځان بچ وساتو. وما كان الحیاء فی شیء الا زانه، او حیا چې په هر څیز کې راشي نو هغه ښایسته کوي، مزین کوي، زیب و زینت والی جوړوي. حیا بد اخلاقی، بدګویي څیز بدرنګي، او حیا څیز ښایسته کوي. او خصوصا بیا خو د دې زنانو دپاره کالي ډېر ضروري وي که نه چې دوی پې ښایسته ښکاره شي. کتابونو لیکلي دي وایي د زنانه ذات د ټولو نه بهترین کالی حیا دی. هسې خو سړي دپاره هم دا ښایست دی که نه، خو چې زنانه ذاتي او دې کې حیا وي
بس که د دنیا په مخ دې سره یو کالم ني سره سپین حسم ني دا د ټولو نه زیاته مزینه ده او ښایسته ده او ډولۍ او سینګار والا ده. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول حیادار جوړ کړي. اوس دا چې حیا وایي څه ته، حیا څه ته وایي؟ زما په ذهن کې د حیا خپل سوچ دی، ستا په ذهن کې به خپلي چې حیا څه ته وایي. او راځئ کتابي خبره وایو چې حیا څه ته وایي. الله یراک مولاک حیث نهاک و الله یفقدک حیث امرک. دا د حیا ډیفینیشن دی، تعریف دی. تا د خپل مولا، مولا هم څوک دی؟ الله. تا د خپل مولا الله په داسې ځای کې ونه ګوري چې په کوم ځای کې ته منع کړې، په داسې ځای کې دې ونه ګوري، په داسې خبره دې ونه ګوري، په داسې لیدلو کتلو اورېدلو ویلو تللو نیولو چې د کوم نه الله منع کړي چې په هغې دې ونه ویني ګورې، دې ته حیا وایي. او چې کوم ځای کې راته د حاضرۍ حکم کړی دی چې هلته مې غیر حاضر او ایبسنټ بیا نه مومي، چې کوم ځای کې راته د حاضرۍ حکم کړی دی چې هلته څه نشم، غیر حاضر نشم. لکه اوس سهار چې بانګ وویلی شو مسلمانانو نارینهو ته څه حکم دی چې کوم ځای حاضر شي؟ حجره کې، جومات کې. او چې پلار یا مور په بستره بیمار پروت دی او د خدمت بل څوک نشته، بیا ما ته څه حکم دی؟ د هغې خدمت ته حاضر شه، که جمع لامړه خیر دی. دې سوال ته پام نه، مور مې ده یا پلار مې دی بل څوک د خدمت هم زه او سخت بیمار دی، نو دغه وخت کې ما ته د شریعت څه حکم دی؟ د دې خدمت به کوم، جهاد لبم نظم، تبلیغ لبم نظم، علم حاصلولو لبم نظم، حج کولو لبم نظم، مانځه لبم نظم، څه به کوم؟ دا اوس حیا. او که دلته غیر حاضر شوم دا څه ده؟ بې حیایي. مونږ حیا او بې حیایي صرف به دغه نورو کیسو ته وایو چې دا ډېر بې حیا دی، دا هم ډېر بې حیا دی چې دا مانځله نه راځي، د نه غټ بې حیا نشته دی. خلک څه وایي؟ ولا ډېر حیاناک دی، د مشر کشر تمیز دی پکې دی. هغه کې د خدای تمیز نشته نو مشر کشر په بلا لګي. دا مې هسې دوه صرف مثالونه وویل، کینې نور تاسو ښه هوښیار او پوه او سمجدار او تعلیم یافته خلق یئ، عقلمند دانشور یئ. حیا څه ته وایي؟ چې کوم ځای کې راته الله د حاضرۍ ویلي دلته غیر حاضر نشم، او چې کوم ځای کې راته ویلي چې حاضر نشي ګورې چې هلته مې ونه ویني. او دا حیا چا نه کېږي؟ الله نه. نو اوس تاسو خپله سوچ پې وکئ که نه چې کوم کوم ځای کې ما ته د حاضرۍ حکم دی او کوم کوم ځای کې زه د حاضرۍ نه منع کړی یم، نو څومره زه حیا کوم او څومره زه بې حیایي کوم. شادي حال کې چې میوزک لګېدلی دی، موسیقي لګېدلې ده، یو مسلمان لم دلته تګ نه دی پکار. که دلته لاړو دا څه دی؟ بې حیا، ده کې حیا نشته. که هر څومره هم څادر د پوزې نه تاو کړی دی او رومال یې راتاو کړی دی په سر باندې سور یا سپین، خو شور مه کوه، څه نه دی. ځکه تا سره خو سټوسکوپ لاس کې رالو که نه چې دا ترمامیټر پرېږده، حل به درته وایي چې دا د کې حیا شته که نشته دی. چې کوم ځای کې الله د حاضرۍ ویلي او دی غیر حاضر، بې حیا. چې کوم ځای کې الله د غیر حاضرۍ ویلي او دی هلته حاضر شو، دا څه دی؟ بې حیا. او داسې کس به دې لا نه کتلی چې ړومبي صف کې مونځ هم کوي او د اجراګانو په دغه کې هم په ړومبي صف کې ناست. د بې حیا ښځو تورسرو لپټې چیني هغې منځ کې هم حاضر ناست. نو دا یو خو حیا وکړه، خو بله څه ده؟ بې حیایي. نو حیا چې کله په یو څیز کې راشي، په یو انسان کې راشي، دا ښایسته کوي. او پوچ ویل چې پکې راشي، بدرنګوي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. خود بیا کور کې هماغه ځای کې بیا کې اسپتال یو په دې په دغه حال کې منځله دې شوق پوره کوي، شریعت پسې نه ځي.